أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانوں، سورہ ہود آیت نمبر 93، 94 اور 95 مطالعہ مجھے دے قوم مدین یعنی قوم شعیب یا شعیب علیہ السلام کم قوم طرف روانو رستول شویو دی هغه تذکرہ په د صورت کې دلته کې اختتام تراغه دا ډېر مختصر انداز سره او خاص الفاظ سره او خاص اشارو سره د تمام پچھلی واقعات او دا واقعات چې د بیان شي. عمدغه صورتحال موږ پرون هم په دې باندې زغیدلیو. دغه وخت کې نبی محترم صلی الله علیه وسلم یعنی دعوت چې ورکړو دا تقریبا 10 اختتام یا د 11 شروعات نبوت وو او دا هغه و چې بالکل پیک پوائنٹ کې هر شی یو طرف ته نبی صلی الله علیه وسلم انتهایی په جدوجہد کې مشغول چې څه طریقې سره د قوم ایمان راوړي او دغه قوم د ما خبره ومني او بل طرف ته قوم څه صورتحال او هغه په د صورتحال ته رسیدلی چې څه طریقې سره موږ دا دعوت ختم کو او ظاهره خبره دعوت نشي ختم کېدای څو پر چې دی دعوت علمبردار چې د هغه نبی ختم شوی لہذا قوم په دغه منصوبو کې لګیا ده او بل طرف ته نبی محترم صلی الله علیه وسلم په د فکر کې لګیا ده چې قوم څه طریقې سره ایمان راوړي او که ایمان د نه راوړو نو قوم طبعی طرف ته روان ده ځکه چې انداز داسې اختیار و. د سوره هود موږ ابتدا کې خبره کړې وه چې نبی صلی الله علیه وسلم ته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل دی چې یا رسول محترم صلی الله علیه وسلم زه ګورم چې ته بوډتوب طرف ته روانې تا چهره بوډتوب اشاره کوي. نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایلو چې دا هود او دغه ټایپ نور صورتونو زه ډېر فکرمند کړم. نو د هود سوره هود انداز چې دا په دغه انداز کې دا چې ډېرې یو خاص اشارو سره لکه څرنګه نبی صلی الله علیه وسلم خلاف کفار مکه د پوزیشن ته رسیدو چې څه طریقې سره موږ د باندې لاس واچو خو مسله د خاندان د قبیلې ده او د دغه خاندان او د قبیله یعنی بني هاشم د سره ولاړوي نو د هغې توړ په سوچونو کې وو. دغسې شعیب علیه السلام ته خپل قوم یایي که چیرې تا خاندان نه وی نو دغه نو تا به اوس موږ وخت ختم کړی وی سنګسار کړی به وای. او شعیب علیه السلام ورته دا یا جواب ورکوي چې د الله نه دومره تاسو نه ډرېږئ لکه څومره د ما د خاندان نه ډرېږئ. پکار خو تاسو ته دا وه چې الله نه ډر شوي وی خو تاسو ته د الله ډار نشته بلکې تاسو ته د ما د خاندان ډار ده. موږ دا خبره بار وضع کوو چې دا څومره مخالفین چې قرآن کې تیر شوي یا د قرآن کې تذکرې به دي یا نن هم چې دي یاد وساتئ دی ټول څوک هم د الله نه منکر نه دي. الله ټول مني. په د دوران کې چې ټول د ځمکې خدای جوړ د ټرمپ نه هغه نه پوښتنه وکړه د اسرائیلو صدر نه پوښتنه وکړه هغه هم الله مني خو لیکن هغه خپل ځان باندې د آخرت حساب کتاب نه لاګو کوي او بل طرف ته هغه د دنیا کې چې موږ آزاد یو موږ خپل ځان ترکې دی پره او خپل ځان کامیابی دی پره او خپل آزادۍ دی پره
چې څوک موږ ته په کږې سترګې نه ګوري هغې دپاره که موږ د څومره انسانیت خو وینه ته لرو هغې کې د بچیو د ښځو او د بوډاګانو هېڅ تمیز نشته نو موږ ته دا جایزه ده دا هغه فکر ده چې یو طرف ته د کفر فکر ده او د اسلام فکر دا ده د اسلام نظریه دا ده چې هر انسان دا منی که نه بني دا الله ته مجبور ده دا د الله په اطاعت کې ده خو ځنه شیونه دی چې چونکې الله درته اختیار ورکړی نو هغه ځای کې دغه انسان هغه اختیار غلط استعمالوي او دا انسان ځان آزاد ګڼي چې زه خو آزاد یم مګر دا آزاد نه ده او دغسې چې کم خلک دغه خپل ازادي او خپل اختیار دی الله باندې خرڅ کي بأن لهم الجنه الله تعالی هغې ته قرآن کې لفظ راکویر کړی چې هغه جنت په بدلې زده نه واخله نو هغه مؤمنین دي لہذا دغه صورتحال په مکې کې نبی محترم صلی الله علیه وسلم سره هم درپیښ و او لوی جدوجہد او دغه کې شعیب علیه السلام خپل قوم ته جواب څه ورکوي د دې په مقابله کې یو طرف ته خدا جواب ورکو چې یاره تاسو د ما د الله په مقابله کې د ما خاندان نه ډریږئ نو دا خو هیڅ خبره نه ده لہذا مخکې الله ورته فرمایي چې ویا قوم اعملو ای د ما د قوم خلکو یقینا چې تاسو ته سمجھ خو نه رسي خو بس اوس دا واورئ ای د ما د قوم خلکو اعملو لګیا اوسئ علی مکانتکم عمل کوئ لګیا اوسئ څه کار کوئ په خپلې طریقې چې تاسې کمې علی مکانتکم کمې طریقې چې تاسو ایجاد کړي دي یعنی خپلې طریقې باندې لګیا اوسئ ما کار دا نه ده اعملو علی مکانتکم بس لګیا اوسئ خپلو طریقو باندې کوئ چې څه کوئ انی عامل او زه به په خپلې طریقې عمل کوم یعنی داسې نه ده چې دا ورنه بس کې نه راکړ شو یا خو لیکن دی اختتام یو انداز ده چې زه خو لګیا یم تاسو ته به تاسو نه منئ نو تاسو خپل کار ده تاسو لګیا اوسئ زه به دا جدوجہد کوم چې څو پورې د ما استطاعت وي څو پورې ما ته الله توفیق راکوي زه به دغه کار باندې لګیا وم او زه به تاسو ته دا پیغام در کوم زه تاسو سره شاملېدی نه شم ویلي چې د قوم مدین یعنی د شعیب علیه السلام قوم او د هر پیغمبر قوم دا کوشش وي چې دغه خبره بند کړلی شي نه صرف بند کړلی شي بلکې دا موږ سره په دغه بهاو چې کوم یو د اوبو یو بهاو ده یو کم طرف ته لهر روان ده بس دا د په دې کې شامل شي ټوله دنیا دغسې کوي مګر هر دور کې د الله بندگان تنها ولاړي هغه دا پروا نه کوي چې د قوم د ما خبره به اوري که نه اوري د خلک موږ سره ما سره ملګرتیا کوي که نه کوي هغه په خپلې لارې روان وي ویلې چې هغه مطمئن وي هغه ته اطمینان وي هغه په رب باندې یقین وي هغه خپل رب سره خپل ځان خرڅ کړی وي بأن لهم الجنه د جنت په بدلې لہذا هغه د هغه جواب همیشه دغه وي چې تا خپل لګیا اوسئ انی عامل زه به هم لګیا اوسم البته دا خبره واورئ سوف تعلمون ډېر زر به تاسو ته دا معلومه شي من یأتیه عذاب یخزیه چې څوک د الله عذاب په پکړ کې رځي د الله په عذاب په پکړ کې رځي هغه عذاب چې هغه ډېر رسوا کن ده ډېر د تباهۍ والا ده ډېر د ضلالت والا ده هغه عذاب کې څوک پکړ کې رځي الله دې موږ ټول وساتي الله دې موږ ټول وساتي دا جواب د شعیب علیه السلام خپل قوم ته گویا کې دا جواب ده د نبی محترم صلی الله علیه وسلم قریش مکه ته ویلې چې دا بیان دې دپاره کیږي چې تاسو نه مخکې داسې قومونه تیر شوي دي او ډېر لوی طاقتور وو هغه داسې وو یعنی قوم مدین چې و دا د معاشي لحاظ سره ډېر خوشحال و ځکه چې هر طرف ته لوټ مار به دوی کولو دولت ورسره ډېر د خپلې د زمانې وخت او دا خوشحالۍ وکړو دغسې تمام چېرته چې قومونو تذکیري دي هغو بارې کې قرآن ځای په ځای چې قریش مکه ته چې د تاسو مقابلې کې ډېر طاقتور وو هغو سره ډېر مال و دولت و غټې غټې سردارۍ وي ورسره غټې غټې بادشاهۍ وي ورسره ډېر لوی طاقتونه او فوجونه ورسره لیکن هغو حال ما څه وکړلو لہذا تاسو به حال مو دغسې کېږي لہذا شعیب علیه السلام ورته وایي چې زه ډېر زر به تاسو ته معلومه شي دا خبره دا پته به تاسو ته ولګي چې د الله هغه عذاب چې ډېر رسوا کن ده ډېر تبعي ده ډېر د ضلالت والا عذاب ده هغه پکړ کې څوک راځي ومن هو کاذب او دا به تاسو ته پته ولګي چې درویغ زن څوک ده یعنی بل طرف ته غیبو کلاو نشي ویلی
خو هر طرف ته به دا خبره هم پروپیګنډا کوله چې مړه دا ځان نه خبرې کوي یعنی ځان نه خبرې چې دا خو دروغجان شو او د پیغمبر شان نه دا خبره خو بالکل مبرره ده لہذا پیغمبر دی به ډېر زر به تاسو ته پته ولګي که زه تاسو ته ځان نه راکوم که زه تاسو ته درویغ یا تاسو ته څه مقصد دی پر نه کوم هغه خو تاسو خپله ګورئ چې ما تاسو نه څه مقصد ده زه خو آزاد یم زه خوشحال یم زه خو خپله کو شعیب علیه السلام هم دغه ورستو درس کې ورتیلي چېرې زه هم ما ته الله چې سره کړي دي ما باندې رزقا حسنه لفظ ده ما ته الله رزق راکړی ده زه تاسو ته نه یم محتاج والله راکړی خو زه دغه دعوت تاسو ته محتاج دعوت تاسو ته ورسي او زه د دې محتاجي لرم چې تاسو څه طریقې سره ایمان راوړئ دغه خبره د نبی صلی الله علیه وسلم هم وه دغه دعوت دا فکرمندو هر وخت به هغه فکرمندو چې د ما قوم خبره ومني کری دی تبعی طرف ته روان ده په دغه دور کې هم هغه دعوت حق او د اصلاح والا خلک فکرمندي چې څه طریقې سره د قوم د دغو عذابونو نه راوځي قوم د دغو مشکلاتو نه راوځي مګر قوم په خپلو دندو کې لګیا وي لهذا هغه خبره نه اوري لهذا دلته ورته چې بس ډېر زر به تاسو ته دا پته ولګي چې درویغزان څوک ده ورتقبو انی معکم رقیب بس تاسو هم انتظار کوئ ورتقبو تاسو هم انتظار کوئ ورتقبو اور انتظار کوئ انی معکم رقیب او زه هم تاسو سره په انتظار کې یم یعنی زه هم تاسو سره یم تاسو انتظار کوئ زه هم تاسو سره انتظار یم یعنی په دې انتظار چې بداخه فیصله چې د کوم اوس تذکره ورشه دا خو ډېره زر تلنې والا ده بس د دې فیصلې تاسو منتظر یې او زه به ګورم تاسو ته به پته ولګي ولما جاء امرنا پس الله یې چې کله چې د ما د فیصلې وخت راغللو ما فیصله یې وکړې وه داسې قومونو دپاره ما فیصلې کړي دي او هغې فیصلې خپل وخت مقرر ده بس کله چې هغه وخت راورسېدلو نجینا شعیبه ما شعیب بچ کړلو والذین آمنو او چې کومو خلکو ایمان راوړی او معه هغه سره برحمت منا یعنی هغوی مو هم بچ کو شعیب علیه السلام مو هم بچ کو او شعیب علیه السلام باندې چې چا ایمان راوړی هغه هم مو بچ کو برحمت منا خپل طرف نه یو رحمت خاص په ذریعه سره واخذت الذين ظلموا الصيحه او چې کوم ظلم کولو کوم ظلم کړو ظلم څه مطلب ده چې د الله حکم نه خلاف لاړو او د رسول دعوت ټوکراو کړو او دلته کې مغه خبره ده دغه خبرې نبی صلی الله علیه وسلم فکرمند کړو چې څه طریقې سره د قوم بچ دي دغه عذاب نه لہذا فرمایي واخذت الذين ظلموا چا چې ظلم کړو هغه مو ونیولي صیحه یو لوی دمکې کې دو باندې هم یو دمکا شو یو اواز شوی او هغه اواز سره فاصبحوا فی دیارهم جاثمین دی الټا غورځېدلي پرته الټه لکه بالکل مو خوله لاندې وي الټا پروت وي په ځمکو کې الله چې دغسې دی الټا پرته په خپلو فی دیارهم خپلو کورونو کې خپلو علاقو کې خپلو ځایونو کې فی دیارهم جاثمین الټا پرته کأن لم یغنوا فیها او داسې اندازو چې دلته خو سره سکونه دا یو داسې انداز ده لکه بالکل خاموشي شي دا نه مخکې هم د هغه په سمود په قوم سمود په هغه کې دا خبره ځي بالکل داسې پرته کل خوش خاموشي وه بالکل اوف نه او بالکل آواز نه و کأن لم یغنوا فیها داسې لکه دلته سره څوک شته نه دي څوک ونه الا واورئ دا خبره بعد لمدینه کما بعدت سمود اومو لرې مو کړو لرې مو وغورځولو لرې مو وغورځولو مدین والی یعنی قوم مدین مو لرې وغورځولو کما بعدت سمود لکه څرنګې سمود مو لرې کړه قوم سمود مو غورځولی یعنی د ځمکې مخ نه دا لرې کړلی شللو لکه څرنګې قوم سمود لرې کړل شوی و الله دې موږ ته قرآن فهم راکړي دین فهم راکړي دې سمجھ راکړي او د دې په مطابق عملی زندگی انفرادي اجتماعي موږ ته جوړونې توفیق راکړي رب کریم دنیا بھر کې اسلام ته غلبه ورکړي کفر مغلوبه کړي رب کریم د اسلام د غلبې دپاره څوک چې ته کوم جدوجهد کوي ته هغوی ته کامیابي ورکړي او رب کریم چې ته کې هم ته موږ ته د هغوی ملګرتۍ کوونې توفیق راکړي په د ملک اسلامي نظام راولئ او د اسلامي نظام دپاره کم خلک چې جدوجهد کوي رب کریم ته هغوی ته کامیابي ورکړي رب کریم موږ ته د هغوی د ملګرتۍ کوونې توفیق راکړي د موږ وخت د موږ خبره د موږ
هر صلاحیت رب کریم ته په هغه کار کې قبول کې چې تا د دین د قیام د پروي او رب کریم د رسول محترم صلی الله علیه وسلم د هدایت په مطابق مستعملی زندگی انفرادی اجتماعی جوړونې توفیق راکې رب کریم دنیا بھر کې مسلمانانو ملکونو ته د کفر په مقابله کې اتحاد او اتفاق نصیب کې رب کریم د کفر په مقابله کې اتحاد او اتفاق ورته نصیب کې رب کریم د امریکای او د اسرائیل هغه منصوبې چې مسلمانان متونی کوشش کوي خپل کې جنگونو منصوبې جوړې کړې دي رب کریم ناکام او نامراد کې رب کریم ته رحیم کریم مجدا دعاګانې قبول کړي رب کریم بیمارانو ته شفا ورکړي بیروزګارو ته روزګار ورکړي چا روزګار د ټولو ته روزګار کې برکت واچوي بیا اولادو ته اولاد ورکړي چا اولاد د ټولو اولاد نیک او صالح وګرځي رب کریم څو قرضدار قرضونه اعلان کړي چا نور حاجتونه برا کې دي موږ څومره عزیزان رشتہ داران مور پلار د دنیا نه رخصت دي د قبرونو د خپل نور نه منور کړي رب کریم دغه قبرونو د خپل د جنت د بغیچو نه بغیچي وګرځي رب کریم موږ ته ایمان نصیب کړي مرګ پرې موږ ته اطاعت نصیب کړي مرګ وخت موږ ته ایمان نصیب کړي مرګ د بعد موږ ته مغفرت نصیب کې قبر دی عذاب نه آخرت تکلیفات و حساب کتاب سخته نه رب کریم